15 اکتوبر په 2014 کې د پولیس ټریننګ سنټر په کوټه کې جامع شهادت نوش کوونکی پولیس کانسټیبل د محمد نسیم شهید پر کور دا وخت زه موجود یم چیرې چې د دغه د خاندان خلک زما سره موجود دي. محمد نسیم شهید هغه ځوان و د پولیس چې د دهشتګردانو سره په مقابله کې خپل جامع شهادت نوش کړي. د ورور زما سره دا وخت ولاړ دی. د پښتون کوستان نوم څه دی؟ زما نوم مهربان خان دی او زه خپله په پولیس فورس کې خدمت کوم. محمد نسیم شهید چې زما دویم ورور ولو دی په 2014 کې په پولیس فورس کې برتي سو او بیا په 2016 کې دی په کوم ټریننګ سنټر کې و هلته د خپل ټریننګ کاوی. نو د دې اخري میاشته ولا دی فارغېدلو نو پر دې باندې د دهشتګردو لخوا حمله وسوه د شپې او په دې کې د پولیس فورس 15 کسان شهیدان په دې کې زما ورور هم شامل و. دا رقم په هغه ورځ باندې په چمن ښار کې ډېر غم ولو او ډېرو یارانو دوستان په دوی پسې خفه وله او حالانکې محمد نسیم شهید دی ځوان نه و چې د دوی سره یې څوک زیر و یا دغه و نه. دی یو خدمتګار انسان و که هغه په هر حواله راواخلي که پولیس فورس کې په ډیوټي کې که کور کې که هر ځای کې نه دو د پولیس فورس سره سات سات سپورټسمین یې مولونه ډېر زبردسته خدمات یې کول. د محمد نسیم شهید د اکا زوی را سره موجود دی. تاسو څه ویل غواړئ؟ محمد نسیم شهید سره دی الله احسان وکړي. دی ښه غښتلی او بیدار هلک ولو. زموږ د خاندان دپاره دا ډېره د فخر خبره ده. دی د وطن دپاره شهید سولو. ده پر وطن خپله قرباني ورکړله. نو موږ په محمد نسیم باندې ډېر فخر کوو. شهید چې کم مرګ دی هغه زموږ د ټول قوم دپاره مطلب ژوندی دی او په دا کې هېڅ شک نشته. موږ چې کوم ټایم د خپل ساه خو خپل ژوند کوو هغه د دوی د قربانیانو بدولت دی. لکه فوج پاکستان قرباني ورکړي دي، اف سی قرباني ورکړي دي، د پولیس جوانانو قرباني ورکړي دي، د لیویز جوانانو قرباني ورکړي دي. دا زما سره موجود ولو د محمد نسیم شهید ورونه او د خاندان نور کسان چې هغو زیاته کړل چې دوی نه صرف د محمد نسیم شهید په شهادت باندې فخر کوي بلکې د دوی د خاندان نور کسان هم په پولیس کې دا وخت خپلې ډیوټیانې سره انجام کوي او هغه هم د شهادت د جذبې سره سرشار دي.